د حیا د عزت خیال ساتل بګي پکار دي او دغه شانت ایکسرسایز کول چې دین او دا د وجود د پاره دا د وجود حق دی. کتابونو کې یو واقعه لیکلی دا حکیم افلاطون دته یو کس یو سړی ورته خپل زوی راوستو او ورته حواله کو ورته وی چې دنه به یو حکیم یو عالم یو دانا یو اخیار انسان جوړه 15 کال د تاسو سره تیر کی 15 کال بعد بزرا زما خودی ځان سره ایثار کا او بستا ته می حواله کو لکه مونږ او تاسو ګورنن سوا مدارس ہوتا خلق بچیرا ولی ورته وی مولانا صاحب ودا بدلتای او کال پس 2 کال 3 کال پس 15 کال 8 کال پس په ز عالم غواړم زوی حافظ غواړم بس دا می ته حواله کو. دغه شانته حکیم افلاطون صاحب تا یو سړی او کسرا واستي او ماشوم او ورته دا خبرو کام هغه چې دا سړي ماشوم ته کته ماشوم جسمانی تور سره ډیر زیات کمزور یو. نو حکیم افلاطون سے بھی چې د وجود صحت کمزور دي نو دی بدا سبقونه څنګه یاد کی دی به حکیمی څنګه یاد کی دی به څنګه دانا او اخیا جوړ شي. نو هم حکیمو نو هغه ورته وی په هغه وخت کې یو مشهور پهلوانو ورته وی ودا سکارو کا هغه سره رابطه وکوي هغه پهلوان سره بدري کال ته تیر کی استاد صحت باندې هغه کار شروع کی او هغه تعالی مختلف ټیمونو کې ایکسرسایز درکې نو ستا صحت به ټیک شي. نو 3 کال پس په مال راشي او 2 کال کې بتا د زایل مخیمه تا ته بز حکیمی او خیمه دانایی او خیارتو برتو خیم د دې وجه بدای 3 کالو کې بستا صحت ټیک شي ستا جسم چې برابر شي صحت ټیک شي نو دې سره سره بستا دماغ کار شروع کی دماغ به کلو شي ذهن به صفا شي او وجود کی به طاقت او قوت راشي. نو کم علم چې تا ته در کوم نو هغه به ډیر په اسانه حاصله. نو لہذا په دې 15 کالو کې 3 کال ته دغه مشهور پهلوان سره دا وخت تیر ک بیا برازي دا پلار ناشتي حکیم صاحب ته وی چې رجی زه خیران پدې ما چې ما زوی تعالی راوست چې 15 کال یې تا سره تیر کی او تما ته وی چې دا بدري کاله دغه پهلوان سره تیرې بیا برازي تب ورته علم خې دانایی او خیارتوب بخې. نو زه خیران پدې ما چې زما مقصد خدا نو چې دې بل چاله لاړ شي. هغه ورته وی ویتا ما ته 15 کال ټیم را کړې دی دې کې اوس تا خبرې نه چلیږي بس تو ګوره چې 15 کالو کې الله رب العزت دد نس جوړای خو ما ته پرېږدا. هغه ورته وی سیدا اومدغه شانتی وکا کله چې 3 کاله هغه پهلوان سره تیر کو هغه ورته ایکسرسایز مختلف وخت کې زکدا د وجود د پاره د صحت د پاره د لازمی ده چې ته د خپل صحت خیال ساتي د ری به ایکسرسایز کې او دغه شانتی د ماشوم د پاره بعضی اوقاتو کې جایز کمه لوبي چې راغلي دا بالکل جایز دي چې کمه جایز لوبي دي دا د وجود د حقیقت د پاره دا دینه به ماشوم نه منی کې ځکه چې دینه ماشوم منی کده د صحت باندې اثر ورزيږي د صحت تباہ شو او چې صحت خراب شونه دی بیا یو کارم نشي کولی دی بیا نه د دین کار کولی شي نه د دنیا کار کولی شي. نو چې 3 کال پهلوان سره تیر کوراله د وجود جسم برابر شو دا غینه پس یې په 2 کالو کې د علم او خود له دنیا یو بهترین عالم او حکیم جوړ شو. نو دا کتابونو کې دا واقعي دي د بار را نقل کړم دا چې لہذا د بچو چې تربیت کې د صحت هم خیال ساتي نو چې د صحت د برابرۍ نو بیا به دغه شانتي تربیت کې چې کله د صحت برابرۍ ته به مونږ او دس کولې شي عبادت په کولې شي چې صحت دې ټیک نه نو بیا عبادت هم بند نشي کولی او د دنیا کار کول حلال رزق ګټل دام عبادت ته نو چې صحت دې ټیک نه نو تبا حلال رزق څنګه وټي. نو لہذا د خپل بچو تربیت نیک او دینی مجلسونو کې داغي ناستا داغي د صحت خیال ساتل